बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन में इंशाल्लाह मंगा होम रिबन स्टार्टो और په होम रिबन کې موږ سره بچی نن د انشاءالله شوی پیسٹ سپیشل وي موږ سره سببي پیسٹ سپیشل د پیسٹ سپیشل کار څه دی ګوري د پیسٹ سپیشل مخکې معنا موږ د سکړې وا چې په سپیشل طریقه باندې کوم چیرته وغوړو چې لیکل زیات کو راغی ته موږ سویو پیسٹ سپیشل ورته وایو سو ورته وایو پیسٹ سپیشل لکه ګورئ زه لیکم فار ایگزامپل چې افغانستان آرمی او ډیزاین مې ورکړ د لیکنې ته او دلته راغلم څه ورته ورکوم کلر ورته ورکوم او راځم دلته ډیزاین ورته ورکوم افغانستان آرمی دا مې څه کاپي چې کله مې کاپي که زه غواړم دا زیات کړم نو زه به راځم کوم ځای ته پیسٹ سپیشل ته اول په دې کې موږ سره مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ آبجیکټ دی دا آبجیکټ دلته شکل ته وي او ایمیج ته کنورټ کول وي که زه ما دا موږ سره چې افغانستان آرمی لیکل شوي نو دا ماته څه زیات کړه لیکن په څه قسم باندې زیات کړه په مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ آبجیکټ شکل باندې لکه زه وکې کوم ګوره اوس د دې افغانستان آرمی نو دې فرق څه دی دا چې دی دا ټیکسټ دی ځکه دې کې د چینجز راوستی شي سلیکټ یې کړه ډیلیټ یې کړه چینج یې کړه هر څه کوی شي او که دا زه سلیکټ کړم دلته کلر چینجوم ورته ګوره دا کلر د څه چینجېږي دا کلر د تصویر چینجېږي ډبل کلیک پې وکړه اصل کې دا دی اوس دې کې چینجز اوس راوړه نو دې یو آبجیکټ کې واچو یو تصویر کې واچو او هغې نه څه جوړ کړو هغې نه د ټیکسټ نه دا جوړ کړو دې ته موږ څه وایو دا موږ چېرته غواړو چې خپل ټیکسټ یو آبجیکټ کې برابر کړو په دې شکل او که چېرته زه وایم افغانستان آرمی ما کاپي کړی زه په سپیشل ته راځم او همدې آبجیکټ اخلم په ډسپلی از آیکن یو شکل کې بند کړم دا یا خو دا چې دا داسې شکل هم دی آبجیکټ هم دی خو دا داسې آبجیکټ دی چې هو دا ټیکسټ نه دا چې کله ډبل کلیک یې بیا بس کېږي درته خلاصېږي یعنې خلاص آبجیکټ دی خو که زه غواړم یو آیکن کې بند کړم چینج آیکن کوم آیکن کې بند دی دلته راشه کوم آیکن کې بند کړم دا که براوز کلیک کړي نو بل ځای کې تا سره یو شکل وي هغه هم راخیستی زه یم چې دا شکل راواله ده دا اوکې کړه بیا اوکې کړه اوس وګورئ اوس دا موږ سره یو آبجیکټ شو خو د دې او د دې آبجیکټ فرق څه دی په دې کې دا موږ ته ټیکسټ ښه چې دننه کوم ټیکسټ پکې دی خو په دې کې موږ ته نه ښیي ډبل کلیک پې کوه بیا هم دا شی خلاصېږي درته په دې کې چینجز راوړي دې کې چې هر څه چینج یې که بند یې که دلته بیا درته نه ښیي خو دې کې دا خوبي ده چې کله هم په دې ډبل کلیک کړي او ته په دې کې چینجز راوړي دلته او بیا کلوز کړي اټومیټیکلی به څه کړي دلته هم درته ښیي یې به نو اوس پوه شوې که نه او دا چې کله موږ په سپیشل استعمالو مطلب دا چې په ایډوانس او په سپیشل طریقه باندې چې موږ غواړو لیکنه زیاته کړو هغه موږ څه کوو مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ آبجیکټ راخلو هغه هم دوه قسمه راوستی شو یو چې دا ورډ ډاکومنټ کې راوړو چې دننه ټیکسټ پکې ښکاره شي یو دا چې ټیکسټ پکې څه شي ښکاره نه شي او د دې شارټ کټ کې څه ده الټ کنټرول وي د په سپیشل شارټ کټ کې څه ده الټ پلس سی ټي آر ایل او پلس شی دی وی ایکول پیسٹ سپیشل یعنی که تاسو غواړئ چې په سپیشل ته لاړ شئ نو تاسو به څه وکئ الټ به ونیسئ کنټرول به ونیسئ او وی به ووایئ خپله به اټومیټک څه شي په سپیشل تاسو ته راشي ورپسې نیکسټ کمانډ موږ سره فارمیټ ټیکسټ آر ټي ایف افغانستان آرمی ما سلیکټ کړه او دا مې کاپي کړه دلته مې کرسر کېښود او په سپیشل ته راغلم وته چې فارمیټ ټیکسټ دا مې وکړه نو لاندې انفارمیشن ورته ورکوي نو فارمیټ ټیکسټ چې دی کانټینټ راوړي موږ ته
پاغي کې فونټ، ټیکسټ، ټیبل فارمیټینګ ارڅه پکې راځي. ګورې دلته موږ ته چې کله زه په دې کلیک کوم د هغې باره کې موږ ته انفارمیشن راکوي، او چې کله په دې کلیک کوم دې باره کې موږ ته انفارمیشن راکوي. چې هر یو باندې کلیک کوې لاندې ریزلټ کې څه کې انفارمیشن درکوي. دا ګورې یو ځل که فارمیټ ټیکسټ RTF زره واخلم اوکې که ما سره فلحال شي دي، فلحال دا لیکل دي، نو دا به د دې او د دې فارمیټ سره ترمنځ فرق نه کېږي. که ته ټیبل هم راوړې نو هغه انسرټ کړه چې ټیبل ته راوړې، ټیبل جوړ کړي بیا سختېږي تاسو ته، او چې ټیبل هم راوړې هو به همغه شی به څه کوي تاسو ته به درکوي. او که چېرته په پی سپیشل کې تاسو انفارمیټ ټیکس راواخلئ او سمپل دا اوکې کوي، نو ګوري هغه ډیزاین نه راخلي. څه نه راخلي؟ هغه ډیزاین لکه د فارمیټ نه بغیر یې ماته راکې انفارمیټ ټیکس. ګوره څه کوي ټیکس درته راوړي انسرټ د کنټینټ آف د کلپ بورډ از ټیکس وداؤټ اینی فارمیټینګ. د هر قسم ډیزاین نه بغیر یې ماته راکړه. تا ډېر لیکل کړي ډیزاین دې ورته ورکړی دی، نو که زه وایم چې ډیزاین نه بغیر یې راکړه، نو ډیزاین نه بغیر به تاسو څه اخلئ؟ تاسو به انفارمیټ ټیکس اخلئ. بل د موږ سره پکچر انهانس میټا فایل چې زه غواړم افغانستان آرمي ټیکس نه څه جوړ کړم، پکچر جوړ کړم، نو زه څه اخلم؟ پکچر انهانس میټا فایل اوکې کوم. دا ګوره پکچر شو، او ډبل کلیک پې وکړه، په دې د پکچر سیټینګ ته اپلای کوی شي. اوس دې نه پکچر جوړ شو. او که زه په دې رایټ کلیک وکړم او په دې کې راشم ایډیټ پکچر ته، نو دا زه ایډیټ کولی هم شم. صحیح شو؟ ګوره د دې دا فارمیټ ګورې دی، فارمیټ ته ماته نه بیل کړه که نه، او دې څه دی؟ ټیکس دی، او دې څه ده؟ دې شیډو دی. خیال هم دی دا فارمیټ دی. ګورې په ټیکس باندې چې تاسو هر یو شی ورچوئ هغه بیل بیل درته برابروي. شیډو بیلوي، کلر بیلوي، او خپله ټیکس بیلوي درته. نو په دې اساس چې هر کله تاسو څه استعمالوئ، په سپیشل استعمالوئ او پکچر انهانس میټا فایل استعمالوئ، نو تاسو به څه کوئ؟ او په دې شکل باندې تاسو استعمالوئ. HTML فارمیټ اوس ما سره خو دا انټرنیټ چې دلته ډسکنیکټ دی، زه به هم ډسکنیکټ کړم یو ځل چې نه پوهېږم ولې. خو د HTML دپاره تاسو به داسې کوئ چې د HTML دپاره نیټ مهم دی. چې HTML فارمیټ موږ استعمالوو، نیټ څه دی؟ مهم دی. ګورئ دلته دا ما لري دا یو سایټ خلاص کړی دی. که ستاسو خیال وي که نه دې باندې زه کله کلیک وکړم که نه دا لینک لري. څه لري؟ لینک. څه دا سلیکټ کوم داسې ده، او دا ټول هر یو لینک لري. خیال هم دی دا ټول زه سلیکټ کوم. چې سلیکټ مې رایټ کلیک ورباندې کوم، ورته هم کاپي. دا مې چې کاپي کو، راځم چېرته؟ پیسټ سپیشل ته، او د څه وایم HTML فارمیټ. HTML فارمیټ مطلب اوکې کا چې څه رقم هلته موږ سره وي په همغه شکل به موږ ته څه کېږي؟ دلته به راځي. خو تاسو داسې وکئ چې ولیکئ فار ایگزامپل زه لیکم چې www.google.com لینک یې واخیسته که نه، کنټرول چې کله ونیسئ کنټرول او کلیک پې وکړي اټومیټک به کار سلیکټ یې کړئ، کاپي کړئ، دلته راشئ پیسټ سپیشل ته، او په پیسټ سپیشل کې HTML واخلئ ځکه چې همغه ځای سره مناسب راشي. نو د دې او د دې به فرق نه کېږي. کنټرول ونیسئ، دا هم لینک لري او دا هم څه لري؟ لینک لري. نو HTML فارمیټ مطلب دا دی چې زمونږ ټیکس په انټرنیټ کې هر قسم باندې وي، په همغه قسم باندې موږ د څه کا دلته موږ ته راکړه، په همغه قسم به یې څه کوي؟ درکوي درته. ها ورپسې نیکسټ کمانډ موږ سره آن فارمیټ یونیکوډ ټیکسټ. راځم اومق افغانستان کې تاسو زه یو اگزامپل بل در کوم. دا افغانستان دی، افغانستان آرمی، دا مې کاپي کړ او زه راځم ډاکومنټ نوی کوم د کنټرول پلس ان سره،
او په سپیشل تر اعظم او ان فرمنت یونیکو ټیکس وکي کومه نو افغانستان آرمی ټیکس چې د اول ځل د پاره څه رقم ما لیکلو په هغه شکل راځي کډیر زیات لیکلي ډیزایندار ټول د ډیزاین ورکړ شوی زم دا ټول لیکل د ډیزاین نه بغیر ما تراکه ټول تاسو په صفاوت نه وکي اول دا بچو اخلي په سپیشل ته بلار شي ان فرمنت یونیکو ټیکس ورغلی یو کتاب لیکل شوی چې هر څه لیکل شوی تاسو غواړئ دا څه ټول ساده کې سمپل ټیکسټ چې ورډ کې سره کماول کې انټری کې په هغه شکل واړوي تاسو به د پر څه کوي دا کمانډ استعمالوي دی باندې پوه شئ کنه په سپیشل ډیر مهم نه ګورئ اول مایکروسافټ ورډ ډاکومنٹ آبجیکټ که زه غواړم چې یو ټیکسټ کما آبجیکټ ته واړم کایکن کې به ټیکسټ نه خي کایکن نه کې به ټیکسټ خي او دا ډیزاین نه بغیر مطلب د فونټ کلر او د شیډو نه بغیر دا سوري دا چې د ډیزاین سره او دار سره بغیر او دا پکچر ته اړي پکچر ته جوړه تاسو کوي شي دا غي ارس بیل کې کای ټالیک انډرلاین سمور کړي هم کلر ارس بیل لکه ما چې مثال درکو او دا چې تاسو کله لینکونه در سره لینکونه لینک درته برابر او دا تاسو بیل ډاکومنٹ کې واچوي تاسو کولای شئ استعمال راځو پیست لینک ته د پیست لینک کار څه دی پیست لینک چې دی کنه چې کلم تاسو غواړئ چې دوه پروګرامونه خپل منځ کې سره لینک کوي کنه دوه پروګرامونه څه کوي خپل منځ کې سره لینک کوي نو الته موږ څه استعمالو پیست لینک استعمالو لکه څنګه زه راځم چې پیست لینک استعمالو ما اول زه چیرته راشم مایکروسافټ ایکسل ته راشم کوم ځای ته راشم مایکروسافټ ایکسل ته ځکه زه غواړم د مایکروسافټ ایکسل سره څه وکړم لینک وکړم نو راځم مایکروسافټ ایکسل کې لیکل کوم مایکروسافټ ایکسل کې ما څه وکړو لیکل مې وکړو خا چې لیکل مې وکړو د لیکل سره لیکوم کنټرول سی سره کاپی کوم راځم برته الټ کنټرول وی په سپیشل ته نو پیست لینک آن دی چې پیست لینک تاسو کلیک کړل نو تاسو لینک کوم پروګرام سره کړه د مایکروسافټ ایکسل ورکشیټ سره هم کړه کنه نو تاسو بدل د څه وخت لپاره پاس مایکروسافټ ایکسل ورکشیټ سورس هم دلته مونږ ته ښیي دا به وکړي چې وکړي هم که هغه ټول ایکسل لیکل کوم ځای ته راغله مایکروسافټ ورډ ته راغله اوس چې کله زه غواړم په دې لیکنه کې چینجز راوړم بدلون راوړم په همدې لیکنه ډبل کلیک کوم او چینجز پکې راوړم بیرته یې بند کړه سیو یې کړه چې هر څه ځکه دا ډاکومنټ اول کې ما نو سیو کړی ګوره دا دې پکې راغلی بیا ډبل کلیک پکې وکړه بیا پکې کوم چینجز راوړه پکې سیو یې کړه دا به تاسو ډبل کلیک سره ایکسل ته دي او کنه ډبل کلیک وکړه لینک به ایکسل سره تا ته به ایکسل کې یعنی دا هغه لیکنه چې ایکسل کې ده خو موږ یې مایکروسافټ ورډ کې سکو دلته استعمالو دې د خطر که په همدې تاسو رائټ کلیک وکړئ کنه دلته لینک کمانډ موږ ته راځي ګورئ رائټ کلیک وکړئ په همدې باندې دلته راشئ اپډیټ لینک سره تازه کیږي صحیح ده چې تاسو چینجز پکې راوستي لاندې راشئ لینک ورکشیټ تاسو کولی شئ لینک اوپن هم کوئ ایډیټ هم کوئ هر څه کولی شئ مطلب دا شو چې موږ د مایکروسافټ ورډ سره ګورئ که په دې رائټ کلیک وکړئ تاسو او تاسو مطلب راشئ کوم ځای ته فارمیټ آبجیکټ ته نو فارمیټ آبجیکټ کې تاسو راشئ دا واش آوټ کوئ اوکې کې دا ګوره واش آوټ ډیزاین کې موږ ته وښودو تاسو غواړئ مایکروسافټ ورډ کې لیکل وکړئ او هغه لیکنه څه وکړئ په مایکروسافټ ورډ کې واش آوټ کړئ رائټ کلیک پې وکړه بیا فارمیټ آبجیکټ ته راشه او په دې کې راشه فل افیکټ ته په دې کې کولی شي هر قسم ډیزاین هم دې ته ورکړي 1 کلر 2 کلر پریسیټس ملټیپل څومره کلر چې ورته اپلای کړئ ورته اپلای کولی شي لکه دا خو موږ سره ډبل کلیک پې کوم بېرته به مایکروسافټ ایکسل یې موږ سره خو موږ کولی شو دا د ایمیج په شکل هم دلته سکو استعمال دې باندې پوه شئ اوس چې کله موږ غواړو د مایکروسافټ ایکسل سره یا بل پروګرام سره لینک وکړو نو موږ په دې شکل باندې کولی شو چې څه وکړو لینک ورسره وکړو دې ته وایي پیسټ سپیشل د پیسټ سپیشل نه علاوه دلته موږ سره یو بل پوینټ دی چې کلیپ بورډ دی ځکه ټول کلیپ بورډ موږ ته وایو چې کله موږ دا کلیپ بورډ دلته کلیک وکړو نو لاندې موږ سره آپشنز دي دلته show office clipboard automatically or show office clipboard when control C pressed twice
او collect without showing off his clipboard او show off his clipboard icon on taskbar, show status near taskbar when copying. ګورئ دا clipboard څه د پاره پکاريږي د تاسو وخت ډېر مهم شی دی clipboard. دا clipboard د خاطر پکاريږي کنه اوس که تاسو انټرنیټ ته لاړ شئ یا بل ځای ته لاړ شئ کنه او تاسو مطلب زه ګوګل سایټ ته راغلم کنه ګوګل سایټ ته راغلم مونږ چې انټرنیټ کې ډاونلوډینګ کوو مونږ لینک ډاونلوډ کوو لینک مطلب ادرس دا وی ادرس راغلو ادرس ته مونږ کار کوو مونږ دې نه کو چې خپل هغه شی پیدا کول نه مونږ به ډاونلوډینګ په لینک باندې کوو ادرس باندې کوو ها ګوګل کې زم فار ایگزامپل دور کوم چې ما اکرم همت ورکو سمې ورکو اکرم همت مې ورکو باندې کې نشته یا اسی ګوري اسی تاسو یو شی ورته ورکې موس دا ورکو ورته تاسو د ډیزاین لینکونه یو لینک دار تاسو سره دا ګوري دا تاسو به ور دا لینک څخه کاپی وکړئ دا چې کاپی کوي تاسو دلته راشي په سپیشل تا دلته پیسټ کوئ دا غټ مشکل دی بیا وزیبل تا نو تاسو چې کله دا لینک کاپی کوئ یو ځل بس هغه لینک پرې دی بیا هم دا لینک کاپی کو او بیا هم دا لینک کاپی کو کسی مثال در کوم کنه نو تاسو دلته کلیپبورډ ته راشئ دلته ګورئ ما ته صرف یو لینک راغلی بس نور لینکونه نه دي راغلي ولې دا موږ باید په دلته وکړو په دې ځای کې نو که زه غواړم ټول لینکونه دلته راشي دې ځای کې بیا پیسټ آل ټول یو دم ماته پیسټ کړي اوس فی الحال ماته یو پیسټ کړه بس بلې پیسټ نه کړه اخري چې کوم دی زه غواړم دا کار ونه شي نو دا موږ د کوم ځای نه کوو دا موږ د کلیپبورډ نه کوو ورکشه ورته اول چې دی شو آفس کلیپبورډ اټومیټیکلی شو آفس کلیپبورډ اټومیټیکلی مطلب دا دی کنه که زه ګورم په مایکروسافټ ورډ کې ولیکم چې افغانستان آرمی یا افغان آرمی صحیح شو اوس دا ما یو ځل څه کړ افغان آرمی دا مې کاپی کړ بیا مې کاپی کړ چې کاپی مې کړ ډایرکټ ما ته کلیپبورډ ښیي دلته کلیپبورډ ډایرکټ والی خو ما ته دا کاپی شو دلته ښه صحیح شو نیکسټ کمانډ که دا ټیک مار نو باسم شو آفس کلیپبورډ وین کنټرول سی پریس ټویس دا کلیر کوم دویم کمانډ مې ټیک مارک ګورم کنټرول سی دو پیرو ما یو پیر کنټرول سی بیا کنټرول ډایرکټ بیا راته ښیي دلته آفس کلیپبورډ ډایرکټ راته خو ما ته پته لګیږي دا یو اضافه شو ورته ښه صحیح شو بل کلیکټ وداؤٹ شوینګ آفس کلیپبورډ مهم کمانډ دی ورته دلته ما ته ساته ما افغان آرمی ولیکو او بیا مې ولیکه مطلب څه افغانستان او بیا مې فار ایگزامپل ولیکه څه هندوستان صحیح شو کنه ها افغان آرمی کاپی مې کو افغانستان کاپی مې کو هندوستان کاپی مې کو سمپل راشي کرسر کې دی او افس کلیپبورډ ته راشي دلته اتوماتیک ټول ته راغلی درته تاسو یې مو پیسټ کوئ بیرته کلیر آل کوم بیرته کلیر آل کوئ شم ګوري راځم دا لینک مې راوغست رائټ کلیک مې پیو کاپی مې کو اسه مطلب ساده کنټرول سی سره کاپی کړئ صحیح شو زل ترازم ګورم لینک راغلی دلته ما سره بل چې کومه راځم د دې اصل کې سم لینک راخلم لاندې ایډرس کوی لاندې دی کنه سم لینک اگزامپل در رائټ کلیک کاپی راځم ګورم دویم لینک هم لاندې ما سره دا موږ د خاطر په کاری کې کنه کزلی کنه زیاتو ما اوس کته افغانستان کاپی کې وړ درې وړ زیات کې خو دا 15 پیری زیات ہے دا 2 پیری دا 3 پیری یو څنګه کوي صحیح شو کنه نو ته به د سیو کې دا به کاپی کې کلیپبورډ ته اضافه شي دا مو کاپی کې کلیپبورډ ته اضافه شي او دا هم کاپی کې کلیپبورډ ته ویټ شي بس اوس وګوره ته څه اضافه کې افغانستان کلیک کړ یو 2 3 خداسو پری 15 پر یو 2 3 سر 15 داسو پر لس پر یو 2 3 سر 15 لس دا کلیپبورډ دی کنه پوښو ځی باندې او دې د خاطر چې ته مونږ غواړو کوم ټیک څومره زیات کو
تاسو بغاوري خو تاسو بغا کلیبورډ ته اډ کوئ چې کلیبورډ ته اډ نه کړئ نو تاسو هغه نشئ کولی بیا ګورئ دې باندې پوه شئ دې د خاطره موږ کلیبورډ ذخیرې په شکل ځان سره څه کوی شو استعمالوی شو ورپسې شو آفیس کلیبورډ آیکن آن ټاسک بار که ستاسو ښه دي که نه دلته د آیکن منتخب آیکن ګورئ د کلیبورډ آیکن دلته موږ ته ښیي نو زه کنټرول پینل ته راځم د نوټیفیکیشن ورته آن کوم یا همدلته رایټ کلیک کوم د دې پراپرټیز ته راځم راځم پراپرټیز ته د نوټیفیکیشن څه کوم شو آل کوم که ستاسو خیال وي که نه د آفیس کلیبورډ په اهمیت باندې پوه شئ که نه یو دا نه چې صرف دا تاسو لینکونه هر څه په دې کې زیاتولی شئ دې ته اوس ګورو دې شهید که ګورئ چې کله زه دلته ولیکم افغان آرمی او دا کاپی کما نو ګورئ دلته څه ښیي ما ته وایي 40 پورې ته کوی شي دا زیات کړي دلته میټ شو لیکم جمال سلیکٹ کا کاپی کا ما ته وایي 2 شو نو زمونږ اصلي هدف دا و چې شو آفیس کلیبورډ آیکن آن ټاسک بار آیکن په ټاسک بار کې وښیه ګوره دا دی وښوده او دا لاندې چې دی شو سټیټس نیر ټاسک بار وین کاپینګ دا چې کله د مدخي 40 شو 15 شو 2 شي هغه د دې کار دی که دا ټیک مار نو بس بیا ما ته نه ښیي او شو آفیس کلیبورډ اتوماتیک دا ما ته خلاصوه او خیر اتوماتیک بیا ته ښیي بیرته کلیر آن کا بیرته بس کېږي صفه کېږي بس ته انشاءالله نوم راکنه او دا زمونږ شو کلیبورډ کې لږ درس نور کټ کاپي به دی خو الحمدلله خپل هم پوهېږي که نه او نور خو پوه یاست